سره قرآن او رمضان خپل منځ کې یو نسبت یو تعلق یو علاقه لري. تاسو لږ محترم توجه رمضان تم وګورئ بیا د قرآن تم وګورئ. دا لازم اور ملزم دی. رمضان منی قرآن به منی، قرآن منی رمضان به منی، قرآن مبارک منی، رمضان به مبارک منی، قرآن برکت والا منی، رمضان به برکت والا منی. اور تعلق نسبت داسې دی قرآن دنیا ته په رمضان کې راغی. د رمضان تذکره په قرآن کې راغی. قرآن په رمضان کې، رمضان په قرآن کې. بیا قرآن رحمت وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. قرآن رحمت تھی. میرے نبی نے فرمایا رمضان پہلنے اشرا اولها رحمت. قرآن باندې عمل مغفرتون دی اور د رمضان دا منځنه اشرا و اوسطها مغفرتون. دا منځنه لس ورځې د مغفرت دی. کوټ کی کلا والو تاسو د مغفرت په شپو ورځو کې قرآن ختم کړ. اور قرآن باندې عمل جهنم نه نجات دی. د رمضان المبارک اخره اشرا و آخرها عتق من النار. د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي. په رمضان کې اجر زیاتیږي. په جهاد سره اجر زیاتیږي. دعوت او تبلیغ سره اجر زیاتیږي. په نکاح واده سره اجر زیاتیږي. چې کوم کارم پکې ډېر خوښي هغه اوکې خام توجه. قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي. نبی نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. هر یو حرف باندې اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي، نیکی زیاتیږي. پر رمضان کې اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي. نفل فرض کې بدلیږي. یو فرض او یو فرض کې بدلیږي. د قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي. په رمضان کې اجر زیاتیږي او په نکاح سره اجر زیاتیږي. د غیر شادی شده توجه، د غیر شادی شده 70 رکعات نفل، د واده کړي 2 رکعاته نفل ته افضل دي. دا چا چې ودونه نه دي کړي ځان له په دې سجده کې دا تندې په دې ځمکه مګې راو باسي. او دا واده کړي چې 2 رکعاته مونځ وکړي. د واده کړي د 2 رکعاته د مونځ مقابله نشي کولی. خو واده کړو ته ریکویسټ کوم اسې نه چې په 2 رکعاتو اکتفا وکړي. توجه. نو په قرآن سره اجر زیاتیږي، په نکاح سره په رمضان کې